هغه ته چې کله د دې خبرې اطلاع وشوه نو د خپل پلار ته د مدینې چې کوم حدود او بونډري وه په هغې باندې ودرېدو او بیا یې داسې یوه کرښه چې ده دا یې راښکو ده او هغه خپل پلار ته او د هغه ملګرو ته وویل تاسو د دې کرښې نه یو قدم وي رامخې ته شئ وی دا توره چې ده دا به وي ستاسو فیصله کوي او چې نبی علیہ السلام تاسو ته اجازت د مدینې نه کړی وی تاسو دننه نشئ راتلی او خپل پلار ته ووایي چې ته به خامخا دا خبره کې چې زه بېعزته یم زه ذلیل یم نبی علیہ السلام او د هغه ملګري چې دي دا عزتمند دي هغه ورته وایي ته لږ سوچ وکړې دا خبرې ته چا ته کې د چا په مقابله کې وي ته خپل پلار ته لګیا هغه وي ما پې سوچ کړی دی پر خبره او چې تر څو پورې پیغمبر علیه السلام دیو له اجازت ورنکو د هغه کرښې نه دا خلک چې دی دا یې دننه را پرې نښودو دا په دې حدیث باندې سل په سله باندې صحابه کرامو چې دی دا یې عمل کوو نو د نبی علیه السلام مینه او محبتو دا د یو مسلمان د ایمان بنیادي حصه ده خو د دې څه تقاضي دي چې د چا نه چا سره محبت نو بیا د هغه ژوند به د خوښي د هغه وینا او خبرې به خوښي او د هغه تقاضو مطابق به دی خپل ژوند چې دی دا به تیروي نو د پیغمبر علیه السلام سره د محبت او د مینې تقاضا په هغې کې لویه تقاضا دا ده چې مسلمانان به د پیغمبر علیه السلام په ناموس باندې په عزت باندې دیو به په خپل سر قربانوي خپل مال به پې قربانوي خپل بچی او خپل اولاد چې دی دا به په دې خبره باندې قربانوي او که دې ته یو مسلمان تیار نه و نو دا سړی د ایمان نه ډېر زیات کمزوری دی او د ایمان چې دی دا په شک کې دی او په یو ډېره لویه خطره کې دی او ځکه پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبرانو آخري پړوی ده دا د هغه عمارتو آخري خښته ده او آخري بلاک دی او آخري حصه ده چې دا مکمل شوی دی د نبوت او د رسالت په باب کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې وفرمایل انا آخر الانبیاء وی زه آخري پیغمبر یم تاسو آخري امت یی دا خبره چې پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی او وروسته بل یو نبی او رسول دنیا ته نشي راتلی دا یو واضحه مسله ده دا د نور نه ډېره زیاته روښانه ده او دا داسې یو کولاو مسله ده چې په دې باندې د دلایلو هم څه ضرورت نشته په دې باندې د بیان هم څه ضرورت نشته دا داسې یو اتفاقي مسله ده چې د یو ادنا مسلمان چې دی هغه د دې نه واقفه ده چې پیغمبر علیه السلام آخري پیغمبر دی او د هغه نه وروستو دنیا ته بل یو نبي چې دی دا به نه راځي خو دا صرف او صرف د دې لپاره بیانېږي چې د مسلمانانو عقیدت احترام مینه او محبتو دا نور سیوا شي او دغه خلوص چې دی دا مزید چې دی په دې کې ترقي چې دی دا یو ته نصیب شي او ځکه ورونو د عالمانو په دې خبره اتفاق دی چې که یو سړی د نبوت دعوه وکړي چېرې زه نبي یم یا رسول یم او نور خلک د ده سره مرګستیا وکړي نو د دغه سړي نه به په دې خبره څه دلیل به ته هم نه غواړي د دلیل پوښتنه او تپوس به ترې نه کوي چې ته یې او که نه یې ځکه چې دا د قرآن کریم د آیاتونو نه او د احادیثو مبارکو نه او د امت د اجماع نه دا خبره داسې مضبوطه شونه چې اوس د دغه ملعون انسان نه به یو سړی د دلیل مطالبه چې ده دا به ترې نه کوي د امت په امامانو کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا انتهایی نرم مزاج والا امام دی د دا مسلې او د خاص کر
د حد کفر کم تعریف چې دی چې یو سړی کفر ته داخلېږي او که نه په دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک او مشرب او د هغه نظریه دا انتهایی د یو حد درجې پورې دا رسېدله تر دې پورې چې که په یو سړي کې امام صاحب فرمایي چې یو کم سل خویونه چې دی دا پکې د کفر او یو خوی او یو صفت چې دی دا پکې د اسلام او د مسلمان و هم دې سړي ته به کافر نه وی دونه انتهایی احتیاط چې دی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک او مشرب کې دی مثلا چې یو سړی مونځ نه کوي او دی بېلمازه دی دو خبرې یو سړی د مونځ نه انکار کوي چې زه مونځ نه منم په اسلام کې یو سړی مونځ مني لیکن دی مونځ نه کوي د مانځه سره د ده څه تعلق نشته نو امام شافعي رحمت الله علیه هغه فرمایي دا سړی کافر دی د ده د اسلام سره هېڅ څه تعلق نشته امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه فرمایي چې دا سړی واجب القتل دی چې کوم سړی مونځ پرېږدي او د ده د مانځه سره څه تعلق نشته امام مالک رحمت الله علیه هغه فرمایي چې دا سړی مرتد دی بېلمازه سړی چې کوم سړی مونځ نه کوي دا مرتد دی د اسلام نه خارج دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کوم سړی مونځ مني لیکن کوي نه نو دا دته کافر هم نشي ویلی دا واجب القتل هم نه دی دا مرتد هم نه دی دا به د همیشه دپاره جیل ته وغورځي هلته به ورته یو سړی کښېني چې دته به تقریر کوي واز او نصیحت به ورته کوي د مانځه خبرې به ورته کوي تر دې چې دی منګزار جوړ شي او که بیا یې هملته مونځو شروع نه کو نو دا به په دې جیل کې مړ شي خو د جیل نه به بهر ته نه راوځي نو د دریو ائمو په مقابله کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسله هغه انتهایی د نرمۍ ده خو چې کله د امام صاحب نه چا تپوس وکړو ویې صاحب که ستا په زمانه کې یو سړی راپاسي دا د نبوت دعوه وکړي د پیغمبرۍ دعوه وکړي نو دا به کافر یو که دا به نه وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داسې په جوش او جلال کې راغی وی صرف هغه سړی نه چې چا د نبوت دعوه کړله د ده په کفر کې خو څه مسله نشته خو چې کم سړی په ده پسې ورغی او د ده نه د دلیل پوښتنه او تپوس وکړو چې یاره ستا سره په دې خپله پیغمبرۍ او په دې نبوت باندې څه دلیل شته او که نه نشته دا سړی کفر ته ورسېدو دا مسلمان باقی پاتې نه شو ولې چې ته د ده نه تپوس کوې چې یاره ستا سره په دې خپله نبوت او رسالت باندې او دا کومه چغه چې ته وهې ستا سره پې څه دلیل شته نو معلومیږي نه چې ته په خپله په شک کې نو چې کوم سړی د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د رسالت په حوالې سره شکمن شو دا سړی د ایمان نه خارج شو دا دونه یو اهم او ضروري مسله ده او ځکه کله چې په پارلیمنت کې ذوالفقار علي بټو شهید رحمه الله د هغه په زمانه کې مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه د قادیانیانو سره کوم بحث او مناظره په پارلیمنت کې کړله نو په هغې کې د میرزایي نه او د قادیاني نه په دې دلیل په دې ته پوښتنه نه کړل دا تپوس یې نه کړی چې ته نبي یې او ته رسول یې نو ستا څه پې دلیل څه دی نه بلکې مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه دا خبره کوله چې دا زندق دی دا ملعون دی دا کافر دی په دې وی زما دلیل دا دی د هغه نه د نبوت تپوس نه کړی چې ستا سره پې څه دلیل نه بلکې ستا کفر یقیني نه ته یو لعنتي انسان یې په هغې باندې د ملت اسلامیه او د مسلمانانو دلایل چې دي هغه دا دي د پیغمبر علیه السلام د انتقال نه وروستو د صحابه کرامو وړاندبنۍ اجماع چې اتفاق په کومه خبره کړی دی هغه د ټولو نه وړاندبنۍ او لویه مسله دا وه چې کوم سړي د نبوت اعلان کړی دی واجب القتل دی دا به وجنی دا به دته د ژوندي پاتې کېدو حق چې دی دا نشته او چې کله سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د مدعی نبوت مسیلمه کذاب چې د نبوت دعوه کړله او ډېرو خلکو د مرګسیا چې د دای کړله د ده خلاف د جهاد اعلان وکړو د مسلمانانو یو ډېر لوی لښکر چې دی دا یې راجمع کو او بیا یې هغه لښکر د جهاد دپاره روان کو نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټول عمر کې چې کله مدینی دور شروع شوی دی د مدینې منورې
او څونه جهادونه مسلمانانو کلني او پای کې بلاشه مسلمانان شهیدان شو دي. نو دا په دې ټول دور نبوت کې تقریبا سکم 800 دم تعداد چې دا نه رسیدلی. دونه صحابه کرام چې ني دا د کافرانو په مقابله کې دیو شهیدان شو دي. دا په دې ټولو جهادونو کې. او دا یو جهاد چې دا د یو منکر ختم نبوت خلاف چې کوم جهاد د مسیلمه کذاب شوی دی، په دې جهاد کې 1200 صحابه کرام چې دا شهیدان شو. 1200 او په دې کې 200 دا هغه صحابه چې دا د قرآن کریم حافظان، قاریان او جید عالمانو، دا صرف او صرف په دې یو مسله باندې دا قربان کړه. دین دا معلومیږي چې دا د مسلمانانو په نظر کې دا یو ډیره اهم او ډیره ضروري مسله ده. او ځکه چې کله 1953 کې د پاکستان د جوړېدو نه وروستو د ختم نبوت کم تحریک د علما کرامو په مشرۍ کې چلیدلی دی، او سید عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه د دې تحریک زیاته مشري چې دا د کله. او بیا چې کله حکومت کرفیو ولګوله چیرې لاهور او په دې غټو ښارونو کې مسوک بازار ته چوک ته روډ ته چې دی د مظاهرې دپاره او د احتجاج دپاره به څوک نه راوځي. او دا په لاهور کې یوه جلسه وکړه، پای کې په لکونو خلک چې دی دا موجود و، د یو زبردست تقریر وکړو. دا ټول خلک په یو ډېره لویه جذبه کې رای راوست او دا ټول مسلمانان راووتو. دا کرپي ماته کړه. بازارونه او چوکونه دا د ورځې او د شپې د خلکو نه ډک شو. 10,000 مسلمانان دا په دغه یو 1953 په تحریک کې 10,000 مسلمانان دا شهیدان شو. دا پولیسو فوج او انتظامیه دا مړه کړه. خلک چې دی دا راشاته نه شو. چا دې پوښتنه وکړه وی د قیامت په ورځ باندې به د دې خلکو جواب الله ته څوک ورکوي چې دا بېګناه خلک مړه شو. دا تا تقریر وکړو، تا جلسه وکړه، خلق دی په جذبه کې راوستو، دا ټول خلق چې دی دا مړه شو. عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه ورته وفرمایل دا خو صرف دا 10,000 دي. که د قیامت په ورځ باندې الله پاک وي صرف زمانه تپوس وکړي د بل چا نه، او د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې، بیا د صحابو په زمانه کې، بیا د هغې نه وروسته په اسلامي تاریخ کې د پیغمبر علیه السلام د نبوت په دیبا کې چې څونه مسلمانان شهیدان شوني، وایي زه به یک تنها الله ته د دې جواب درکومه. د دې جواب وایي زه ورکولی شم چې او دا ټول ما وجل دي، د خپل پیغمبر په ناموس باندې او د هغه په حفاظت کې چې دي دا وې مړه دي. او بیا یې وفرمایل وایي زه به د قیامت په ورځ باندې الله پاک ته سوال کومه چې خدای پاک نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کم مرګري چې دا د یمامې په جنگ کې شهیدان شو 1200 صحابه او 10,000 زما مرګري چې دی دا په دې یوه مسله باندې شهیدان شو. وی زه به پیغمبر علیه السلام ته ویم چې زما د دې مرګرو سفارش وکړه چې د قیامت په ورځ باندې دا الله پاک په هغه صفونو کې راپاسی چې په کومو صفونو کې صحابه ولاړ دي. د ابوبکر صدیق مرګري چې په کوم صف کې ولاړ دي، زه به دا درخواست کوم چې زما دا مرګري دي په هغه صف کې ودرېږي. او ځکه په دغه تحریکونو کې مسلمانانو د خپل ځان قرباني، د بچو قرباني، د زنانو قرباني او داسې ناشنا تاریخ چې دی رقم کلی دی. او د ختم نبوت عظیم مجاهد مبلغ مولانا تاج محمود رحمه الله چې د فیصل آباد په یو جامع مسجد کې د تحریک په مابین کې جلسه وه او د پکې تقریر وکړو. خلک ډېر زیات د غم او د غوسې نه په دې جومات کې داسې تاو راتاو په دې لار باندې یوه زنانه تېرېده، نو هغه هم دا تقریر واورېدو. د هغه زنانه سره خپل ماشوم بچی ورسره دی چې پی وله ورکوي. هغه د جومات په دې دروازه باندې راننوته او د خلکو په دې منځ کې منبر ته راورسېده او هغه خپل بچی وله په دې غېږه کې ور واچو. ما سره وي نور هېڅوک نشته او ته چې ناکم کار کوې او دا مسلمانان چې د په کم نوم باندې دا قرباني ورکوي، وی زما دا بچی به د ټولو نه اول په دې نوم باندې قرباني ورکوي او دا دې ټوپک ورته ونیسئ چې دا بچی پکې وي زما مړ شي.
مولانا صاحب دا زنانه په مخه باندې لاړه او اواز یې ورته وکړو دا ماشوم بچی وله ورکوي او دې بیبي ته دا ووایه چې د ټولو نه اوله په دې میدان کې به زه مرم دا قرباني به وي د ټولو نه اول زه ورکوم بیا به زما بچیان ویشته بیا به زما بچی ورکوي بیا چې په دې جومات کې څونه خلک دی دا خلک به قرباني ورکوي او که بیا ضرورتونو په آخر کې به ستا د بچي نمبر راځي دا د دې زمانې د مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام سره د مینې او د محبت او د عقیدت اظهار او ځکه محدث کبیر علامه انور شاه کشمیری رحمه الله هغه به فرمایل وی که مونږه د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوتو حفاظت هم ونه کو وی زمونږ نه بیا د کوڅې هغه سپی چې دی هغه ډېر ښه دی چې دی د خپل مالک په کوڅه باندې ولاړي او سړه روټۍ وله ورکوي او دی د هغه مالک د کور چوکیداري کوي د مال چوکیداري کوي میلمې پیژني او ټوله شپه په دغه چوکیدارۍ کې روڼی وی زمونږ نه بیا هغه سپی ډېر ښه دی چې دا خپل کار پیژني چې زما دا کار دی چې مسلمانان د نبی علیه السلام د نبوت او د رسالت د چوکیدارۍ حق چې دی دا ادا نه کي او ځکه مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه چې کله په یوه جلسه کې د تقریر و ډېر لوی عالم سپینګیری کمزوری او دی په هسپتال کې په کټ باندې پروت و او د ده چې کله د تقریر ټیم راغی چاته وي ما جلسې ته مې بوځئ ډاکټرانو ورته وایي صاحب که ته د دې ځای نه حرکت کوې مرې ستا د ژوند مې هېڅ څه ګرنټي او ضمانت ته مونږ سره نشته وی که په دې لار کې راله ملک راغی وی د ځمکې په مخ په زمانه خوش قسمته انسان بل نه وي د ده جنازه او کټ چې دی دا یې اوچت کو او په امبولینس کې کېښودو او جلسې له یې ویوړو او بیا یې د ده سټیج ته کټ چې دی دا یې ویوړو لاډو سپیکر یې ورته نادې خوا کو وی زه صرف د دې حاضرۍ دپاره راغلی یم کیدای شي چې د قیامت په ورځ باندې پیغمبر علیه السلام صرف او صرف په دې حاضرۍ باندې زما سپارش چې دی دا وکړي شفاعت راله وکړي چې او دا د ختم نبوت په میدان کې د هسپتال نه جلسګاه ته یو څو قدمونه چې دي دا یې ایښي او دا زما د شفاعت ذریعه چې ده دا جوړه شي او الله پاک وایي ما جنت ته چې دی دا بوځي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم دا وی پتاسو کې د چا پلار نه دی لیکن دا د الله رسول نه او دا آخري پیغمبر دی که د ده زامن نشته نارینه اولاد نشته او د ده رسالت او د ده نبوتو دا به په 4 دان عالم کې چې دی دا به خور شي دا به د قیامت پورې او د ده پیروکار او د ده منونکي خلک هغه به د ده داسې عزت کوي د ده په ناموس باندې به داسې قرباني ورکوي چې 20 نارینه اولاد به په خپل پلار باندې داسې عزت چې دی داسې غیرت به ونه کړي عام مسلمانان او څه ورونو چې څونه دا قربانیانې چې دي دا مسلمانانو ورکړلي دا اکثر داسې انپړه خلکو ورکړي چې چېرته یو سړی راپاڅېدلی دی او ده ګستاخي کړله د نبوت اعلان کړی دی نو د هغه نه چې سر قلم کوي داسې یو عام سړی قلم کوي دا ولې دا مینه ده دا محبت دی دا ایمان دی چې په نظر باندې نه راځي چې د چا په زړه کې لږ ایمان دی او د چا په زړه کې دا ایمان چې دی دا ډېر دی او کله د 1953 په تحریک کې چې کله هر طرف ته دا کرپي او دا جنګ جګړې وي شور شغرب او دا ژینې تویدې او مسلمانان قربانېده نو واده دی او واده کې ډېر شی ګاډي او خلک چې دی دا روان دی نو د کم هلک چې واده نو د هغه هلک مور تپوس وکړه هلک وایي دا شر او دا جګړه د څه شي ده دا ډزې د څه کېږي چا ورته ویوي دا سیدة الله شاه بخاري رحمت الله علیه تحریک د ختم نبوت په باره کې مسلمانان وی راوتي نی او کرپي ده وی خلک پکې ډېر زیات مړ شو هغه خپل زوی یې راوغوښتو هغه زوی چې هغه زوی ناوې را روانه کړل د کور ته به راځي واده تیار دی په کور کې بچی وی ما چې د دې سینې نه پی تاله درکړو دا مې وی د دې ورځې لپاره درکړو
او ستا د دې واده نه یو ډېره ضروري مسله مخې ته راغله او مسلمانانو ته ضرورت دی چې دا خپل بچیان د پیغمبر علیه السلام په ناموس باندې او د هغه په پاکۍ باندې قربان کړي. ته وایې ما د دې ورځې لپاره لوی کلی وې، ستا واده وې کینسل، لاړ شه وې ځه میدان ته وځه او ګولۍ ته ځان مخامخ کړه چې ته ګوره ژوندی را نه شې. ستا واده به وې زه په جنت کې کومه د قیامت په ورځ باندې، او ستا په واده کې به پیغمبر علیه السلام خصوصي میلمه ده. دا د یوې زنانه ایمان دی. هغه نوجوان د مور په دغه وینا باندې لبیک وایي چې ور مخامخ شو، شهید شو، په مخه باندې دنیا نه لاړ، واده تې پاتې شو. حکومت پابندي ولګوي څوک به په چغه باندې اذان هم نه کوي، جومات کې به څوک اذانونه نه کوي. او په دغه مرکزي چوک کې یو نوجوان ورمخکې شو، بانګ یې شروع کړو، الله اکبر الله اکبر. او پولیسو چې دی کله ویشتو ګوډۍ پکې ولګېده نو دویم ټکی دا یې د خولې نه ونوت کته راوغورځېد. بل یو هلک رامخکې شو، هغه مخکې را بانګ شروع کړو، هغه هم ویشتو. بل یو سړی رامخکې شو، هغه وایي چې دا بانګ نیمګړی پاتې نه شي، هغه هم ویشتو. تر دې چې 9 کسان دا صرف په یو اذان باندې چې دی دا شهیدان شو. دغه تحریک چې د دې کله نتیجه او د دې ثمره مسلمانانو ته میلاو شو، نو دا ټول ملک او دا ټول دنیا دا په دې خبره متفق شو چې او قادیانې ملعون دی، مرزایی چې دی دا ملعون دی، دا کافر دی، د اسلام او د مسلمانانو سره څه تعلق نشته. او د محدث کبیر علامه محمد یوسف بنوری رحمه الله داغه په قیادت کې په 1974 کې او د دې ستمبر په دې 1 تاریخ باندې د پاکستان پارلیمنت چې پای کې د ټولو مسلکونو جید علماء کرام په دې تحریک کې شاملو، حضرت مولانا شاه احمد نورانی رحمت الله علیه او ډېر لوی لوی کبار علما چې دغه علماو په اسمبلی کې مشري چې نه د مولانا مفتی مامور صاحب رحمت الله علیه وکړه او پارلیمنت دا قرارداد منظور کو چې او دا کافر دي او د دیو د مسلمانانو سره هیڅ تعلق چې دی دانشته، د دیو عبادت خانې ته به جومات نه وي، د دیو مشر ته به نبی او رسول چې دی دا به نه وي. ورونو دا د مسلمانانو یو اجتماعي عقیده نه او د ایمان سره د دې تعلق دی. په دې کې ورته شي باسونه هم نه دي پکار چې یاره سیاست په وجه باندې یا په بله وجه باندې په ناپوهۍ کې نوجوانان په موبایل باندې داسې باسونه کوي چې دا د ایمان نه چې دی دا خلاص شي. ورونو ځکه د خپل دین او د خپل کتاب د خپل نبی او د رسول سره مینه او محبت او د عقیدت اظهار دا د مسلمانانو په فرایضو کې شامل ده او دغه مینې تقاضا یې ونه ده چې د دې نبی علیه السلام سره د چا مناسبت دی او د چا مناسبت ډېر زیات دی، د هغوی سره محبت کول، د محبت اظهار کول. علماء کرام هغه مسلمانان همیشه په دې خبره باندې پوهه کوي او ځکه د هغوی قرباني په دې میدان کې د ټولو نه زیاته ده، د ټولو نه زیاته قرباني د اهل علمو طبقې چې نه دا یې ورکړله او د مسلمانانو د ایمان حفاظت چې دی دا یې کړی دی. نو د امت مسلمه ذمواري دا نه چې دا پر علماو پسې شاته ولاړي، دا ورسره نایب وي. که مال ضرورت وي نو چې دی مال ورکوي، که د ینې ضرورت وي نو چې د دیو په حکم باندې لبیک وایي او ینه تویوي، او که د احتجاج ضرورت وي نو چې دا احتجاج ته وځي. په دې کې څه نه د قومیت څه مسله شته، نه پکې د پارټۍ څه مسله شته، د کلمې مسله ده، د دین مسله ده، د کتاب مسله ده، د ایمان مسله ده. او هغه خلکو لري الله پاک د هغوی قبرونه دی الله پاک منور کړي چې دغه پارلیمنت او منبرانو د دې سوا چې دیو له دا دونه توفیق الله پاک ورکړو چې دا دستخط یې وکړو، د هغوی په مشرۍ کې ناکار چې دی دا وشو. او یقینا دغه د ایمان خاوندانو چې د دیو په زمانه کې او د فتنې په ماحول کې د ناموس رسالت یو عظیمه کارنامه چې نه، نو دغه ورځ او دا تاریخ دا موږ ته د دې خبرې یاد دهاني کوي چې مسلمانان ګورې ودنئ، دا همیشه د دین چې کم ضرورت دی کومه تقاضا نه په دې باندې لبیک وایي او خپل ایمان چې دی دا محفوظ ساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.